السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ. دوستانو په 400 سر کې ټټاره کلي کې ډیره زیاته افسوسناکه او دردونکې واقعه رامخته شوې ده. د نخم جومات طالب علم محمد مصطفی چې 2 ورځې مخکې په هوایي فایرنګ باندې لګېدلی و او هغه نن وفات شو چې په 400 ټټاره کلي کې به 11 بجې اوس جنازه ادا کیږي. دوستانو ټټاره کلي کې محمد مصطفی 2 ورځې مخکې په هوایي فایرنګ باندې لګېدلی و چې هغه هسپتال ته منتقل کړی، په هسپتال کې داخل کړی، خو د هغه نه ډېره زیاته وینه تللې وه چې د هغه علاج شروع، خو هغه علاج ناکامه رالو او محمد مصطفی الله تعالی ته وسپارلی شو، هغه وفات شو. دوستانو نو د دې واقعې نه مونږ دا څه عبرت واخیستو، د دې واقعې نه مونږ عبرت دا واخیستو چې هوایي فایرنګ مه کوئ. تاسو به د ځان نه خبر خو نه یې او د ستاسو د لاسو به پټ مړی شوی وي، هوایي فایرنګ به شوی وي او د هغې د وجې به د چا جان تللی وي. دوستانو په ټټاره کلي کې دا یوه ډېره افسوسناکه او دردونکې واقعه وه چې زموږ دپاره دا یو عبرت هم وګڼلی شو. دوستانو دا یوه عبرتناکه واقعه وه، د دې نه مونږ دا عبرت واخیستو چې مونږ هوایي فایرنګ نه بایکاټ وکړو، مونږ هوایي فایرنګ نه کوو ځکه چې د مونږ به د ځان نه خبر هم نو او د بل چا قتل به هم کړی وي، بل څوک به هم ایشتی وي په هوایي فایرنګ باندې. نو دا یوه ډېره افسوسناکه او دردونکې واقعه وه چې مونږ تاسو سره شریکه کړله. دوستانو د دې واقعې نه تاسو عبرت والئ او د هوایي فایرنګ نه بایکاټ وکړئ. الله تعالی دې مونږ ټول مسلمانان د هوایي فایرنګ نه بایکاټو کې مونږ ټول دې نه وساتي او د داسې مرګونو نه دې الله تعالی مونږ ټول مسلمان په امن او امان کې وساتي. دوستانو دا یوه افسوسناکه واقعه وه چې مونږ تاسو سره شریکه کړله. د نورو واقعو لپاره دا چینل